مشکات شریف حدیث مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حق کبیر الاخوة علی صغیرهم حق الوالد علی ولده. حق د مشر رور په کشرانو رونو باندې داسې دی لکه حق د پلار په خپلو بچو باندې، یعنی لکه څنګه چې پلار خپلو بچو د پاره واجب الاحترام وي، د دوی ادب، عزت او خدمت لازمي په خپلو بچو باندې. دارنګه مشر رور حیثیت د پلار لري کشرانو ته، نو د مشر رور ادب، عزت او خدمت په لازمي په کشرانو رونو باندې. او ظاهره خبره ده چې هر کله مشر رور حیثیت د پلار لري، نو کشر رور به دته حیثیت د بچی لري، او بچی خو د محبت لایق وي، د شفقت لایق وي. نو په کار دا ده چې مشر رور خپل کشر رور ته هغه محبت او هغه شفقت ورکي، کوم محبت او شفقت چې یو پلار خپل بچی ته ورکوي. خو نن تقریبا معاشره کې په اکثرو کورونو کې رونه خپل منځ کې سره په اختلافاتو کې دي او د نفرتونو دا یوه فضا خوره ده. خو که چېرې مونږ په ځای د دې نفرتونو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مذکوره حدیث شریف او د محبت دا فرموله را مخې ته کو، او کشر رور ووایي چې دا خو زما مشر رور ده، ما د پاره د پلار حیثیت لري، او پلار که هر څومره سړي ته غصه شي، خو د پلار په غصې کې نفرت نه وي پروته، د پلار په غصې کې بچی د پاره محبت پروت وي، د پلار په غصې کې بچی د پاره د یو ښه مستقبل نقشه پرته وي. پلار سره څوک مقابله نه کوي، پلار سره څوک دلایل نه وایي، پلار سره څوک اختلافات نه کوي، بلکې پلار ته خلک تسلیمیږي. نو په کار دا ده چې زه تسلیم شم د مشر رور ته، او ورته ووایم چې مشر روره چې څنګه تا خوښه ما هم هغه خوښه ده. او مشر رور دا احساس پیدا کی چې دا خو زما کشر رور ده، ما د پاره د بچی حیثیت لري، او بچای که هر څومره نافرمانه شي، نو پلار د سر نه د شفقت او د محبت لاس نه اوچتوي. نو زه ولې د سر نه د محبت او د شفقت لاس اوچت کم، او ولې د سره زه اختلافات وکم، ولې دا اختلافات زه نفرتونو ته بوزم. نو زما د کلمې مسلمانانو رونو، مونږ ټولو ته پکار دی چې خپلو مشرانو رونو ادب خیال وساتو، د دوی عزت خیال وساتو، او دوی ته هغه احترام ورکو کوم احترام او عزت چې یو بچی خپل پلار ته ورکوي. او راځئ چې کشرانو رونو ته هغه محبت او هغه شفقت ورکو کوم محبت او شفقت یو مهربانه پلار خپلو بچو ته ورکوي. او راځئ چې خپل منځ کې دا اختلافات په اتفاق بدل کو، او خپل منځ کې دغه نفرتونه په محبت بدل کو. دا ژوند ډیر مختصر ده، دې کې گنجایش لپاره د نفرتونو نشته ده.